أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورة النور 47 نمبر آیات. د دې 47 نمبر آیات نه راواخله د سورۃ د اخیره پوری غټ مضمونونه په دې کې دا ذکر کیږي چې کم چې منافقین دي د منافقینو علامات به ذکر کیږي او د هغې په مقابله کې بیا د مؤمنانو چې کم صفتونه دي هغه به ذکر کیږي. د منافقینو د صفتونو د علاماتو سره سم به د آخرت یره ذکر کیږي او د دنیا عذاب به ذکر کیږي او چې کوم د مؤمنانو صفاتونه ذکر کیږي د هغې په مقابله کې د هغې لپاره به دنیا او د آخرت خوشخبریانې ذکر کیږي. دغه طریقه باندې به د دې 47 نواره د سورت د آخره پورې دغه مضامین چلیږي په دغه طریقه باندې. الله تعالی وایي ویقولون او دا منافقان به وایي آمنا چې موږ ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې او بالرسول او پیغمبر باندې. ظاهر باندې به د مسلمانانو د اسلام اظهار کوي او په دې وجه باندې د نبی علیه السلام په زمانه کې به منځونو کې به حاضرو دا خلک په آسانو جهادونو کې به مې سي غستري خو پټې د اسلام نه هړتو نو الله تعالی وایي دا خلک به وایي په خوله باندې آمنا چې موږ ایمان راوړلی بالله په الله تعالی باندې او بالرسول او پیغمبر باندې د اسلام اظهار به کوي واطعنا او موږ تابعداري کوو دا به د خولې ظاهري خبره ثم يتولى فريق منهم بیا به مخ اړی ورډله د دوی نه من بعد ذلك وروسته د دې نه چې کله امتحان راشي د امتحان په ټیم کې به د یو ډله د دې نه مخ واړی. نو ویقولون دا ټول منافقینو باس دي چې منافقین به ظاهر د اسلام اظهار کوي او بیا وایي ثم يتولى فريق منهم بیا اړی یو ډله مخ اړی د دوی نه من بعد ذلك وروسته د دې. نو بده کې هغه کمزور منافقینو ته اشاره ده چې کوم منافقین ظاهری لاس یې نه رسي کمزور دي عہدې نشته ورسره مال دولت ورسره هم نشته د خلکو نه یریږي مجبوریان یې ډېرې دي په ظاهره باندې ځان مسلمان کړی دی چې کله به کوم ځای کې د فیصلې خبره راشي د شریعت او د قضاوت خبره راشي نو چې کله دی په حقه باندې هلته هم حاضرېږي خبرنره باندې حاضرېږي خو چې کوم ځای کې دی په ناحقه باندې هلته کې بیا مخ اړی نه حاضرېږي. نو دې کې دا مخ اړول صورت هغه ټیم کې دی چې کله د لاس هم نه رسیږي او په ناحقه باندې همي نو بیا دا مخ واړی. الله تعالی وایي ثم يتولى بیا مخ اړی فريق وډله منهم د دوی نه من بعد ذلك وروسته د دې نه څه چې مخ اړی په قرآن او حدیث باندې په شریعت باندې د فیصلې کولو نه مخ اړی. وما اولئک بالمؤمنین او دا مؤمنان نه دي تش د خولې په کلمو باندې ظاهري اسلام باندې څوک مسلمانېږي نه چې ټول اسلام ته تنې خلې دی. تفسیر قرطبی دی باره کې د دې آیات مبارک لیکلي دي چې منافقینو کې یو سړی او د بشر په نوم سره مشهور د یو يهودي سره په ځمکه باندې لانجه وه او په دغه لانجه کې يهودي په حق نو يهودي ورته وویل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فیصله ویسو او چې څه فیصله وکړه موږ ته منظور ځکه د نبي علیه السلام فیصلې په آسماني وحي باندې کېږي بیخي عادلانه فیصلې دي ظلم پکې نشته دی. نو منافق ویل نه هلته خو نه بل چېرته به یې ویسو کعب بن اشرف ته به یې ویسو بل چاته به یې ویسو کوم چې د یهودو عالم و او په ظاهره باندې به دې سړی ته سړی په منځونو کې هم حاضر و کلمه به یې په زوره باندې ویله دغه شان ده کې به ډېرو کارونو کې به یې ساه اخیستله د اسلام اظهار به یې کوو لیکن چې دا مسله راله نو په دې ځین کې دې مخ واړه او تنې کېنښودو. تفسیر احسن الکلام کې شیخ عبدالسلام ذکر کړي دي چې د دې آیات مضمون او مفهوم چونکې عام دی په دې زمانه کې هم د دې مصداق هغه خلک دي چې چا سره مسله راشي او هغې ته وویله چې په شریعت باندې فیصله وکړي نو چې کله په شریعت باندې ظاهري د ګټه وي نو هلته حاضرېږي ګټې ته حاضر شي او چې په ظاهره باندې ته پاته چې شریعت کې زه ملامت یم ټیک نه یم نو وایي نه شریعت باندې فیصله نه کړو قانون ته به لاړ شو. نو وایي دغه د زمانې د بشر د انډیوالان د هغې زمانې او د دې زمانې دا مسلمانان تفسیر احسن کلام د آیات باندې لیکلي دي چې دا یو شی شو یو قسم حیثیت یې شو ځکه اسلام وایي دې ته چې په ټولو احکامو کې به مني ځینو کې منل ځینو کې نه منل چې کوم ځای کې د زړه نه غواړي هلته کې نه منل چې کوم ځای کې غواړي منل دا اسلام نه دی دا د خپل خواهشاتو تابعداري ده.
نو الله تعالی وایي دا د مخکې نه مؤمنان نه دي چې په دې ذکر کې تن کې نه خودو په دې فیصله کې چې کله دې پناه کمانه دي شریعت تن کې نه خودو نو د دې ټول دعوی او ټول کارونه یې ضایع او اپاستي د مسلمانان نشماري کې منظم کې هم خیر دی کوي دي خو مسلمان بنای کلمه وای نو اسی دی وای خو مسلمانانو کې شماري دی نشي الله تعالی و اذا دعوا حق لجراو بلل شي منافقین الى الله الله تعالی طرف ورسول پیغمبر د الله تعالی بل رسول تعالی بل مراد الله تعالی احکام تعالی بل قران تعالی بل شریعت تعالی بل ليحكم بينهم دې د پاره چې فیصله وکړي په منځ دوی کې اذا فريق منهم معرضون ناس ويډاله بردوینه مخاړون کی منافقین کې ویډاله مخاړي وان يكن لهم الحق او کشیر دی منافقین د پاره حق منافقین بر شریعت کې په حق باندې پیدا ورته ظاهری پیدا وته کیږي یاتو الیه مذعنین راضی دی شریعت مذعنین بجلته باندې په منډه باندې راضی قبلې ټیک او بس مسلمانان یو آسماني کتاب دی صحیح خو کده سي نه ظاهره باندې دی په ګټه باندې نه حق ولا نه نو بیا هغه ځکه کې دوی مخاړه یو بل چرته رواني الله تعالی فی قلوبهم مرض اے د دوی په زړونو کې مرض د کفر دی یعنی کفر نه مراد دا دی چې آیا دوی قرآن او پیغمبر اړل اوس پورې منل نه دي دسی دا نو دسی خو نه ده قرآن دوی پیژندل دي منل دي پیغمبر یې منل دي لیکن خبره بل امیر تابو یا دوی شکمندي په نبوت کې چې پیغمبر نه وي نو په پیغمبري کې منافقین شکمن نو خي یقینو ام يخافوا يديري ام يخافون يديريږي ان يحيف الله عليهم ورسوله چې بي انصافي به وکړي د دوی سره الله تعالی او د هغه رسول یعنی دا شک دی نو دا شک هم نو په الله او رسول باندې شک نو بلکې اصلي خبره څه دی نو بل اولئک هم الظالمون بلکې دا خلک په خپل باندې ظالمان دي بي انصاف خلک پر دې مال وਹੀ نو په دې وجه باندې نه حاضرې نه د پیغمبري کې شک دی نه د پیغمبر علیه السلام په انصاف کې شک شته نه په الله تعالی باندې شک شته د سیم نه دي چې قرآن او پیغمبر پیژني نو بوسچه کافرانو د سیم نه ده اصلي خبره ده په خپل ظالمان دي پر دې حقونه وਹੀ نو پر دې حقونه د وهلو د وجنه د شریف سره ته نه حاضرې کې انکار کوي او همدغه صورت د کفر شو نو بیا د دې کې سوغه صورت په خپل باندې حل شو چې ګانې بده بس هغه وخت کافر کیږي چې یاره قرآن نه مني چې قرآن نه منم یا الله نه مني یا رسول نه مني نو د دې کې منافقین دا ټول منلي بل خبره به کې پاتې نه و صرف دا خبره وجه پر دې مال پکې نه وهله کېدو په دغه لار باندې نو په دې وجه باندې شریعت ته حاضر نشو ظالمون تفسیر مارب القرآن دا معنی ذکر کړل چې بل هم الظالمون بل اولئک هم الظالمون بلکې دا کسان په خپل ظالمان دي پر دې حق وਹੀ او پر دې مال د پاره دوی د شریعت نزدې بل چرته کې نو په دې وجه مسلمانان شمار نشو او تفسیر اصل کلامي بل معنی ذکر کړل هغه وایي چې بل اولئک هم الظالمون بلکې دغه کسانو قوانین په خپل معنی ظالمانه دي کم کسان چې شریعت ته نزي او شریعت ته ظالمانه او وحشیانه نظام وي او په دې باندې اعتماد نه کوي او د علاقه پر رواج باندې یا په نور قوانینو باندې پیسري کوي نو اصل کلام ولا لکه چې دغه رواجونه د دوی او قوانین د دوی چې کوم د خلاف د شریعت دي دغه ظالمان دي دغه رواجونه او قوانین ظالمانه دي او دوی به دغه ظلم کې اخته دي نو د اصل کلام تحقیق مطابق وای دا د هغه خلکو جواب دی چې څوک په شریعت باندې اعتراضات کوي او شرعي پرده باندې کله اعتراض وکړي کله په سود باندې اعتراض وکړي چې د جایزواله پکارو کله په شرعي حدونو باندې اعتراضونه کوي چې دا د انساني حقوقو خلاف شو د حقوق بشر خلاف شو وحشیانه شو ظالمانه شو نو د ذکر کې جواب ورکړي چې بل اولئک هم الظالمون بلکې دا کسان خپل قوانین چې جوړ کړي دغه ظالمانه قوانین او دا قوانین چې څوک نافذوي عمل کوي دغه ظالمان دي شرعي قوانین چرته هم ظالمانه او وحشیانه نه دي در منافقین او علامات ردی ذکر نه پوری چې ظاهري د مسلمانۍ او کارونه دي دغه په مقابله کې د مؤمنانو صفاتونه ذکر کیږي الله تعالی انما كان قول المؤمنين یقینا د وینا د مؤمنانو خلقو اذا دعوا حرکه لجراو بل شي الى الله ورسوله الله ورسول ته یعنی عام خودي مسلمانان شمار دي خو چې کله شرعي فیصله تراو بل شي چې الله او رسول باندې فیصله وکړي قرآن او حديث باندې وکړي شریعت باندې وکړي ليحكم بينهم چې فیصله وشي په منځ دوی کې ان يقولوا دی وای سمعنا من اور واطعنا او تابعداري کو مسلمانان ته د خپل فیصله قرآن او حديث ته شریعت ته وسه بالکل به وړم ځکه زه مسلمان یم په دا کتاب زما ایمان دی زما به یقین دی خامخبه وړم
نو هم به اورم هم به من در مسلمانانو وینا ده واولئک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي چې په دې عام معاملاتو کې هم په سری بشریت باندې کوي او دا منی وګو تقدی دغه مسلمانان دي مؤمنان دي بل اولئک دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي کامیابی دار الله تعالی به جهنم نه بری کوي جنت ته به بوزي دغه لوی کامیابی ده نو کم کسان چې جنت ته تلو والا دي نو هغه ښکارا علامه دا شو چې په معاملاتو کې په سره په شریعت باندې کوي نو پته ولګېدل چې یوازې په عبادات هم کار نه کیږي یوازې په ذکر اذکار او په تسبیحات هم نه کیږي تر څو پورې چې د ژوند په تمامو اړخونو کې د قرآن او شریعت منلې نه او هغې ته رښتینې ښودلې نه په ځینو ایمان راوړل په ځینو نه راوړل در جنت د ګټلو دپاره کافي کیږي نه وما يطع الله ورسوله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول د هغه ويخشى الله او د الله نه ویریږي ويتقي اولئک هم الفائزون او دا کس ځان بچ کی د مخالفت نه نو دغه کسان کامیابی موندون کړي دې ځکه کې د کامیابی لپاره څلور نسخې ذکر شوي او ډېر لنډو الفاظو باندې یو دا چې الله تعالی تمام احکام منل د ګټې لپاره بنیادی سبب شو دویم ورسوله او په طریقه د پیغمبر باندې کوم خبر چې د الله مانی نه په طریقه د پیغمبر به ومني نو هغه پیغمبر به تشریحات کړي د سنت د رسول الله حکم منل په طریقه د پیغمبر باندې او دریم ويخش الله دا به یریږي د الله تعالی نه کوم کارونه چې په زمانه د جاهلیت او ناپوهۍ کې غلطیاں شوي دي هغه باره کې به د الله نه یریږي چې الله یې کرته ماف کی خبرې کما به نه کی نو بیا مې کمزوري ثابتېږي ويتقي او دا ځان بچ کې د مخالفت نه پر روانو وختونو کې د شریعت مخالفت نه سخت ځان ساتي کوم احکام چې الله تعالی به لازمي کړل هغه کوي چې کوم نه منې کړي دغه نه ځان بچ کوي نو دغه صدور خبرې شولې نو فاولئک هم الفائزون هم دغه کسان کامیابی موندون کړي تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې عمر فاروق رضی الله عنه په جماعت کې ولاړو یو سړی راغی رومي سړی روم د علاقې اوسیدونکو دهقانی پیشې والا کسو او د عمر فاروق رضی الله عنه سره نږدې ودرې د زور کلمه وویله عمر فاروق رضی الله عنه ته پوښتنه وکړه چې څه مسله ده دا ورته بس اسلام یې قبول کړ مسلمان شو هغه ته پوښتنه وکړه بس وجه دې قبول کړ وجه څه ده دا ورته ویل چې ما په خپل باندې تورات مطالعه کړې ده انجیل می کتلې ده د دین وړاندې آسماني صحیفې می کتلې دي دا ټول مطالعه کړې خو چې کله قرآن د آیت ما دی عام مسلمان نو واورېدو نو زما یقین ناغه چې قرآن په حق باندې دی او بدیل لګو الفاظو کې چې امایت الله ورسوله ور دي نواله فاولئک هم الفائزون پوری د مخکینی آسماني کتابونو مضامین به کې مختصرا ټول داخل شو او مخکینی کتابونو کې دغه خلاصه ذکر د الله منل د خپل پیغمبر منل په ګناهونو بارک یریدل او روان وختونو کې سخت احتیاط کول دا مسلمانی ده او دغه مضمون خو قرآن کې راغی او ما د یو عام سړی نه واورېد چې هغه ځان جوړول هم نشو انپړ سړی و دغه د وسه نه نو ما ته اندازه ولګېدل چې قرآن بیخي د مخکینی کتابونو تایید کړی دی بیا د عمر فاروق رضی الله عنه منځ کې خوا کې د سړی ولاړ لري د آیت تشریح هم وکړه او ویل چې د الله تعالی اطاعت د الله تعالی احکام منل آسماني کتاب حکم وحی منل او د خپل رسول منل د سنت او اتباع چې په طریقه د پیغمبر باندې نو په اول کې کتاب الله شو بدیم کې سنت رسول شو او یخش الله د دې تعلق د مخکینی زمانه سره د جبتیر وختونو کې کمی غلطیاں شوي هغه بارکه دی وس یری او دا ويتقي او دی پرهیزګاری کې ځان بچ کې د مخالفت نه د روانه زمانه سره تعلق د روان وختونو کې غلطیاں نه کوي دا تشریحات د غرومي سړي په خپل باندې وکړل او دا بيخي د آیت مضمون هم دی عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې او سره د خبر تایید د نبی عليه السلام د یو حدیث مبارک نه هم معلومیږي نبی عليه السلام فرمایل چې اوتیتو جوامع الکلمی ما درس الفاظ الله تعالی را کړی د وحی په ذریعہ باندې چې الفاظ بيخي مختصر دي خو معنا به کې ډېر زیاته ده او هم دغه د تایید هم کوي تفسیر قرطبی دغه حدیث د وضاحت نه د خبره هم معلومه شوه چې یو د الهي حکم د فرض او دویم ته ویل کېږي سنت هغه ته ویل کېږي د پیغمبر په طریقه باندې او دریم چې کوم دی نو په تیرو حالاتو باره کې یره ساتل ډاډه کېدل نه او دغه شان پر روانو وختونو کې سخت احتیاط کول دا مسله معلومه شوه د دې زمانې ډېرې فتنې هم د فتنو جواب هم کېدی شي
موجوده فتنو کې فتنه درا پورته شوې د چیرې صرف فرض او نوافل شته په شریعت کې، خو سنت مستحب یا مکروه تحریمی او تنزیهی دا خبرې وایي نشته په شریعت کې. او دغه خلک پکې د سنتو نه انکار کوي. اوس یو نوې خبره روانه ده په سوشل میډیا باندې چې تراویح مکمل انکار ثابت شو د ځینې خلکو چې تراویح بالکل په اسلام کې نشته. دغه نه فرض نه وروسته مخکې چې کوم سنت د دین پکې انکار ثابت شو دام نشته او چې سنت ټکه سریبو د وشتینه. دغه خلک دعوه کوي چې دا خبره دا نمونه مولیانو یې خلي، دا وایي قرآن کې هم نشته، حدیثو کې وایي هم نشته. دا خبر اول نه بې بنیاده ثابته شوه. دغه حدیث چې کوم وړاندې ووایه د رومي سړي دا تفسیر قرطبي ذکر کړلی د عمر فاروق رضی الله عنه په مخ کې دا واقع شوې ده. او په دغه کې دغه رومي سړی په خپله باندې وایي چې کوم دا سنتو د پیغمبر اتباع د سنت دي، چې کوم کار پیغمبر کړی دا سنت دي. نو دغه نه خو سنت ټکي هم معلوم شو. دغه نه علاوه نبی علیہ السلام یو بل حدیث مبارک کې وایي من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې و شرعي طریقه باندې کار شروع او طریقه مخکې وچریدله یو ښه بنیاد د شریعت کې خولو، نو چې څوک هم دغه لار باندې روان هغوی ته دغه شان اجر میلاویږي څنګه چې د اولني کس ته میلاویږي. یو بل حدیث کې دی هغه بیخي اتفاقي اجماعي حدیث دی او د مشهور احادیثو کتابونو نقل کړی دی. نبی علیہ السلام د پیتنو پیشنګویي کوله په هغې کې وویله چې کومه ډله چې په حق باندې د بدري او یو ډله کې نو هغه ډله ده چې ما انا به و اصحابي، چې په کومه لار باندې زه روان یم زما طریقې ته ګوري، او اصحاب زما صحابه په کومه لار باندې روان دي. هغه زمانه کې چې کوم خلک په دې لار باندې د نبی علیہ السلام په سنتو باندې صحابه کرام نقش قدم بتلل، هغه خلکو ته به اهل السنت والجماعت ویل کېدل. اهل السنت دا چې د پیغمبر په طریقه باندې شو، او جماعت دا چې صحابه کرامو قول پیل هم دی منی دغه هم تایید کې مخالف نه دي، خوارج او روافض په شان کې نه دي. نو د اهل السنت والجماعت اصطلاح د صحابه کرامو د وخت نه روانه ده او هغه سنت کې هغه کې موجود دي. دغه شان ته کې په دې معنی بشمار روایت داسې شته دي. نو پته لګي چې دغه خلک د دې سمانی عزوی فتنې دي، یا شعوري لګیا دي چاله کار کوي، یا غیر شعوري لګیا دي. خدای دې زمانی فتنې دي او دې فتنونه سخت فریض پکار دي.